جی ګرانو خوږو کتونکو اوریدونکو زه وحید خان تاجک یم په مونډه کې دا وخت موجود یم د سحر راسي دا بازار مکمل بند دی شټر ډاون دی په ټول ملک کې چې د تاجر یونین لخوا اعلان شوی و دغه رنګ سیاسي ګوندونو لخوا هم چې شټر ډاون احتجاج به وي دا احتجاج د غزا د فلسطین د مظلومانو د سره د یووالي دپاره دی دوه درې ډېر مهم سوالونه اوچتېږي اولنی سوال چې په سوشل میډیا باندې کېږي هغه دا دی چې دا مونږ چې کوم احتجاج کوو د دې نه اسرائیلو ته کم نقصان رسیږي دویم سوال چې کوم دی نو هغه دا دی چې د کم بایکاټ روان دی د اسرائیلو د پروډکټس نو دی نه چې د نو د هغې زیات نقصان کیږي که نه زمونږ ته نه زیات نقصان کیږي اولنۍ چې کومه خبره ده هغه دا چې کوم اولی سوال دی چې د اسرائیلو دې نه څه نقصان کیږي نو پیګرز در سره شاملو ما چې په مونډه کې د اندازې مطابق د 4000 نه زیات دکانونه دي په دې کې لوی لوی کاروبارونه د سیمټو د سریا دلته هوټلې دلته کولډ ډرینکس دکانونه دلته سبزی دکانونه الغرض د ژوند د بنیادی ضرورتو هر شی په مونډه کې ملاويږي او لوی لوی ډیلران چې ورسره ایجنسیان دي نن هغوی احتجاج کړی دی یعنی په دې بازار کې کم سے کم تر ورځې چې بیخي کم وي نو 15-20 کروڑ روپۍ خرڅ کیږي نن دا د دې دکاندارانو دغه خرید و فروخت چې کم دی نو ونه شو دا احتجاج وشو او دغه 15-20 کروڑ روپۍ خرڅ چې کم دی نو نن د مونډه په بازار کې ونه شو دا رنګ د معیارو بازار د سمرباغ بازار د کومبړ بازار د چکدرې بازار د تیمرګری بازار دا غټ غټ بازارونو سره د کامبټ بازار دا به شامل کړي نو څونه زیات چې د نن تاجرانو خرید و فروخت په سطح خپل قرباني ورکړه لکه تاسو ورته نقصان وایي چې دا نقصان وکړو خو زه ورته نه وایم ولې ورته نه وایم په دغه خبره کوو خو دویمه چې کومه خبره ده چې د بایکاټ نه هغوی ته څه نقصان رسیږي نو زمونږ زیاتره په سوشل میډیا ملګري لګیا وي چې هغوی د همدغه د اسرائیلو پروډکټس راخلي او هغه اړوي تویوي مختلف لوبې پرې کوي او د هغوی ته خو روپۍ روانې دي نو بایکاټ دا دی چې کوم غیر ضروري شیان دي چې هغه اړو اخلو نو او هغې روپۍ اړو مونږه بندونه دا نن چې کوم احتجاج کیږي د دې نه که فایده کیږي که نقصان کیږي دا یو ځان له خبره ده ځان له بحث دی خو که د قیامت په ورځ باندې الله تعالی دا تپوس وکړي چې په دې ماشومانو زنانو نارینهو دونه ظلم کېدو ټوکړې ټوکړې کېدل تاسو څه کړي نو مونږ به دا ویلی شو چې خدایه پاکه ربه مونږ خو تللی نه شو هغلته جنګېدلی نه شو لارې مونږ ته نه وې معلومې مونږ دغه ټریننګز نه و اخیستي مونږ ټوپک ډزې نه شوې کولی د توپ ډزې جهازونه هم نه شو چلولی خو مونږ دا کولی شوه چې د هغوی سره د یووالي دپاره خپل نقصان وکړو نن تاجر یونین د دغه یووالي دپاره خپل نقصان وکړو خو فلسطینیانو ته ظاهره کړه چې مونږ خپل نقصان به هم کوو خو ستاسو په درک کې چې کوم دی نو هغه مونږ شریک یو نن په کوز دیر کې ځای په ځای باندې د جماعت اسلامي لخوا احتجاجونه هم شوي دي دا وخت زما سره سابقه ام پی سابقه امیر د کوز دیر د جماعت اسلامي سینیر رهنما محترم اعزاز الملک افکاری صاحب او نور د جماعت اسلامي غړي هم موجود دي نن د جماعت اسلامي لخوا ځای په ځای په وړو غټو بازارونو کې د فلسطین د دغه مظلومو سره د یووالي لپاره احتجاجونه او لاریونې هم وشوې په دې حوالې سره دوی سره خبرې اترې کوو ډېره مننه افکاري صاحب دا نن چې کوم احتجاج دی نو په سوشل میډیا یو خو د دې په پیور کې خبرې روانې دي بل د دې اګینسټ چې موږ خپل بازار بند کړو خپل دکان هم بند کړو دا خو موږ خپل نقصان وکړو نو اسرائیلو ته دې نه وي چې څه نقصان ورسېدو شکریہ وحید تاجک صاحب د ټولو نه مخکې خو زه د ټول تاجر برادرۍ شکریہ ادا کوم چې د محترم امیر جماعت اسلامي پاکستان حافظ نعیم الرحمن صاحب په اپیل باندې په ټول ملک یو زبردست احتجاج وشو شټل ډاون وشو او کوم سوال چې تاسو وکړو نو جهاد واحد هغه پیمانه ده چې دا کرو کوټه معلومه دا د اسلام او د دین پشتیبان او د اسلام غدار معلومه د دې وجه نه زمونږ همدغه وس دی فلسطین ته خو عملاً موږ نشو تللی هغه لارې بندې دي زمونږ دا وس دی چې د هغې د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو زمونږ دا وس دی چې د هغې دپاره وسایل فراهم کړو زمونږ دا وس دی چې دنیا ته وښایو چې موږ د بني اسرائیلو په دې ظلم باندې خفه یو او ټول ملک بل اتفاق خپل کاروبار د دې دپاره بند کړی دی چې هغې ته موږ دا وښایو چې مسلمانان او عالم اسلام په دې باندې دردمند دي او د بني اسرائیلو د امریکې د ظلم دنیا ته اشکاره کړو دې وجې نه دا د سوشل میډیا چې کوم مجاهدین دي او کوم دعوت د جهاد په دې باندې خورې دا د هغې دپاره جهاد دی خو دا خلکو دپاره امتحان دی چې هغه هیڅ نشي کولی
نه چنده ورکولی شي، نه فلسطین ته د تلو کوشش کولی شي، نه اواز چتولی شي، نه دعوت او د جهاد پیغام، نه په ظلم باندې هغې اواز چتولی شي او خاموش دي او الټا رکاوټ جوړیږي. نو هغه دي ظاهره خبره چې خپل ایمان باندې سوچ وکړي. دا در اصل د ایمان د تللو یو ټیم دی چې دا په کم سب کې ولاړ دی. آیا دا نوجوان، دا سوشل میډیا اکټیویسټ دا د بنی اسرائیلو په سب کې ولاړ دی او کله د غزه او د فلسطین د مسلمانانو او دغه مظلومانو په سب کې ولاړ دی؟ دا پیمانه چې دنیا د ښکارا کوي که دا جهاد نه وي نو د چا د منافقت پته هم نه لګېده، د دوست د دشمن پته هم نه لګېده، د اسلام او د دین د پیروکار او د اسلام د دشمنانو هم پته نه لګېده. نو دا ټول راښکاره شو چې په دې میدان کې څوک د چا په سب کې ولاړ دی. د دې وجې نه موږ د ټول پاکستان بلکې د عالم اسلام په نورو ملکونو کې هم نن هړتال شوی، د هغې ټولو موږ ستاینه کوو او د هغې ته خراج تحسین پیش کوو چې بلا سیاسي تفریقه ټولو بل اتفاق خپل کاروبار بند کړ. او دا زما یقین دی انشاءالله چې دې ورځې د بندش په نتیجه کې به الله د هغې په کاروبار کې ډېر لوی پیشرفت راولي، بهتري به راولي، برکت به پکې پیدا کړي. څنګه تاسو ووایئ که نه چې په ظلم باندې خاموش پاتې کېدل هم د ظلم برخه جوړېدل دي. نو اوس په فیسبوک پوسټ نشئ کولی، احتجاج نشئ کولی، دکان نشئ بندولی، مطلب دا شو چې خاموش پاتې شو. ظاهره خبره ده قتل ایسا کوئی منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. خبر ہے چې ظلم یې نه او بغاوت نه کوي د دې نه اولی منافق به د دنیا کې بل نه وي. دیو جن خپل ایمان سرګندول په आवाज باندې، په احتجاج باندې، په هړتال باندې، په دکان په بندش باندې، وسایلو په لېږلو باندې، د مسلمانانو سره د یکجهتۍ په اظهار باندې، دا زموږ استادو د ټولو امت مسلمه د ایمان یو ډېر لوی امتحان دی او الله دې موږ ټول په دې امتحان کې پاس کړي. یو بل مهم سوال هم د سوشل میډیا سوال دی که نه، چیرې په فلسطین کې ظلم کیږي نو مسلمانان په خصوصي توګه د پاکستان مسلمانان ورته کلک ولاړ وي، کشمیر کې ظلم کیږي کلک ولاړ وي، پاکستان کې دننه چې کوم د سنس شکل کې ظلمونه موجود دي، بیا دا خلک په دې باندې نیوکړې کوي چې دا خلک په دې رنګ کې واپس بیا دغه ظلم خلاف چې دی نو نه راپاسېږي. یعنې دا خو په هغه چا باندې سوال اوچتول پکار دي چې چرته ظلم ریاست کې په هغې باندې نه راپاسي. صبح خیبر پښتونخوا کې که ریاست ظلم کوي او که افراد یې کوي، د هغې موږ همیشه مذمت کړی دی، موږ په احتجاجونو کې موجود یو. او بلوچستان کې که ظلم کیږي زموږ امیر صبح هدایت الرحمن صاحب فرنټ لاین باندې هغې موجود دی، په جیل کې د قربانۍ ورکړي دي. نو جماعت اسلامي باره کې کم از کم دا څوک نشي ویلی. جماعت اسلامي د خدمت په میدان کې هم په فلسطین او کشمیر کې، د دعوت په میدان کې او د جهاد په میدان کې په سنگرونو کې الحمدلله موجود دي. په دې باندې موږ د الله شکر ادا کوو چې دا مقاله موږ ته راکوي چې جهاد، خدمت او دعوت دا ټول محاذونه الحمدلله جماعت اسلامي راټینګ کړي دي. نن تاجر برادرۍ هغه خبره نور کله به چې داسې شټر ډاون نو څه نه څه یکه دوکه دکان به کلاو و نن مکمل بند دي. نو څه وایي د تاجر برادرۍ دې اقدام باره کې چې ستاسو په اواز یې لبیک ووایو؟ تاجر برادرۍ د خپل ایمانی قوت اظهار وکړو او دې وخت کې که لږه رتی ایمان هم په چا کې موجودي نو هغه پکار چې خپل ذمہداري پوره کړي. نو دې تاجر برادرۍ په ټول ملک تاریخي هړتال وکړو، موږ د هغې د زړه نه شکریا ادا کوو، دې خپله ذمہداري پوره کړه او دا اتفاق او اتحاد که پرس که موجودي نو ملک دنه انشاءالله د اتفاق په نتیجه کې یو فلاحي اسلامي ریاست جوړېدی شي او په هر دشمن ته موږ دا ښودلی شو چې په داسې موقع باندې د عالم اسلام په ظلمونو باندې چې څوک ظلم وسه کوي او ظالم دی د هغه به لاس نیسو او چې څوک مظلوم دی د هغه به پشتیبان جوړېږي او د هغه حمایت مهرباني. شکریہ. ګرانو کتونکو دا محترم اعزاز الملک افکاري صاحب چې زموږ سره خبرې اترې وکړلې نن په ټول ملک کې او بیا په خصوصي توګه په کوز دیر کې همدغه رنګې احتجاج وشو، شټر ډاون احتجاج. ټول بازارونه کباړه بازارونه دي او که غټ دي هغه ځای په ځای بند دي تر اوسه پورې او دغه رنګې په وړو لویو بازارونو کې د جماعت اسلامي لخوا ورکران یا مشران راوتي او هغې احتجاجونه هم ریکارډ کړل. دا د دې دپاره چې اعلان یې کوو چې مونږ په غزا کې چې کومه نسل کشي روانه ده، مظلومه ماشومان، زنانه، مشران، کشران وژل کیږي نو د هغې سره که نور شریکېدی نه شو نو د زړه نه همدردي کولی شو، دعا کولی شو او د هغې دپاره مونږ د پاکستان نه مطالبه کولی شو چې څه نه څه سرکاري سطح باندې هم دغه رنګې کلیر موقف خپل شي چې د دې خلکو سره مونږ ولاړ یو. خو به افسوس خبره دا ده چې اسلامي ملکونه بشمول زمونږ دا ملک کلیر موقف خپلولو کې تر اوسه پورې ناکام دي. الله دې وکړي چې اسلامي ملکونه، اسلامي حکمرانان
دغه رنګ اسلامي جذبه په ځان کې ژوندۍ کړي او د دغه ظلم خلاف په یو اواز شي. د کیمرامین جنید شاه سره وحید خان تاجک، مونډا، کوزدیر.